السلام علیکم ورونو، زما مسلمانانو ورونو، زه اوس دې وخت کې پټي ته راغلی یم او دا یو ملګری دلته راغلی دی او د خشاک مشاک کوي. د ده باره کې ما اورېدلي دي، وایي بېلارې شوی دی. نو د ده نه به یو څو سوالونه وکړو د عقیدې باره کې چې د ده څه عقیده ده او دی څنګه بېلارې شوی دی، وایي پیسې یې هم اخیستې دي. نو ودرېږه چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مرګ په خیر، څنګه هلې جوړې ښې طبیعت دې ښه دی؟ دا ویډیو درنه کومه هسې زما لږ یو څو سوالونه وو. خشاک مشاک یې پکار دي؟ نه د عقیدې باره کې د نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه یې عقیده ته ما ول پېکه نو والله خلک وایي چې دا سړی بېلارې شوی دی او چا نه پیسې هم اخیستې دي او څه عقیده یې بدله کړې ده. نو پته نه لګي چې زه ما یې چېرې ستا نه زه ډایرکټ تپوس وکړم او چې ستا عقیده معلومه کړم چې دا څنګه عقیده ده او څنګه نه ده. ستاسو څه ښه خبره داسې ده که نه چې غلا غلطۍ کې او جنګ جګړه فسادونه کوي نو هر سړی به دې ملګري، خو کله چې ته الله پاک ته ځان وقف کړه که نه بالکل او د قرآن او حدیث خبره منې نو بیا خو به ښکاره خبره په تا به اعتراضات وي، هر څه به وي. زموږ وروره ده که عقیده ده چې لومبي خو لا اله الا الله محمد رسول الله، لومبي خو د الله خبره دی، الله کوم ځای دی د هغه خبره منل دي. موږ الله پاک په عرش باندې ګڼو. لکه کېنه استاد راځي او دا داسې چلو شو د شورو نه چې زموږ ورور هغه درې سې روزې ولګولم چې راغی نو بس یاره دا ګپ نه دا بار خبره وکړو یاره هغه راغی بس زموږ مور ته وي د چا په مزه وي بس زموږ مور هم داسې ساده و نو هغه ورته وي د سید کمال شو استاد بس هغې ورته ویل سید کمال شو استاد بس یاره سړی ورته وینو خو ته به ورته وي کافره شوې پلانکې و ډینګرې یار موږ هم حیران کړو چې تا لا څنګه خبره ده چې د سید کمال شاه استاد مذهب او د پلانکي مذهب دې خبرو نه یار ځان خبرو ورو را چلېدو. بیا زموږ کلي کې یو هلک دی بسولي شاه نوم دی، نو هغه بسولي شاه موږ نه مخکې شو جمع یې راکوله زموږ د میاګانو جومات دی او موږ پسې درې څلور کسان ولاړو خو هغې کې موږ سره یو عالم هم ولاړو ډېر غټ عالم و. دکه عالم چې کله هغه بسولي شاه سلام وګرځو نو هغه د امام ورته وایي چې هلکه ګورې بیا مخکې نه شي هر چا پسې جمع نه کېږي اورې چې نسل او نسب یې نه معلوم نو جمع پسې نه کېږي. یار هغه خبره زما ډلته پرېوته بس ما استاد جان تپوس وکړو ما یې څومره پېکه که نه کوم سړي پسې جمع کېږي بس ما ته ته داسې خبره وکړه لکه په خبرو دلایلو سره لکه خبره م کوله بس یار هغه وایي چې ګوره یو مثال یې راکړه مثلا وي د کتوزو اوبه پاکې دي لاندې ورته خسنزور د هغې اوبه هم پاکې دي او د کوټکو اوبه هم پاکې دي او بیا چې سوختۍ ته راشي نو د سوختۍ ورسره ګنده اوبه میلاو شوې اورې نو دا بس ټولې اوبه ګنده شوې. نو ما دا خو خبره نه ده یار ته ما ته پوخ پخه خبره وکړه یا راته حدیث پیش کړه یا بل څه دې دغه وکړه نو یاره خبره تله هم ولې مو غټ عالم دی امام اعظم صاحب هغه هم د امام اعظم صاحب منلو والا نو زه لاړم بل یو مفتي زموږ کلي کې اظهر محمد صاحب یې نوم دی ما د هغه اظهر محمد صاحب نه تپوس وکړه ما ته چې دا مسله لکه هر سړي پسې جمع نه کېږي د دې په باره کې د څه وي نو جي هغه خو مفتي صاحب و لکه قرآن او حدیث ورته یاد و د بل په نسبت هغه ډېر صحیح عالم دی ځکه چې مفتي هم دی او د درجه کې موجود دی. نو هغه بیا ما ته دا خبره وکړه چې وایي چې یو سړی د ټولو نه زیات ګناهګاري اورې او د هرې طبقې نه داسې خبره نشته که تور یو که سپین که عربي او که جمعي وي خو چې تقوا پرهیزګاري پکې وي هغه پسې مونځ کېږي اورې نو بیا زه په شک و شبهات کې پرېوتم ما چې وروره هغه هم د امام اعظم صاحب مذهب والی دا هم د امام اعظم صاحب مذهب والی نو ما د دې مفتي صاحب خبره ومنله ما ځکه چې دې ته مرتبه کې هم زیات دی ده په قرآن او حدیث نه او هغې کې بیا هم که تپوسونه هم کوله چې دوی حدیثو څه وایي او عام سړی څه وایي په دغه بارو کې بیا زه لاړم زما لوڼو عالمې دوه لوڼه مې عالمې دي هغوی نه ما بیا د رفالدین په باره کې تپوس وکړو هغوی وایي چې وی رفالدین شته بخاري شریف کې دی باب الرفالدین دی پکې دا تقریبا اویا اتیا حدیث هغې کې راغلي دي. بیا مې ورته دا نبي علیه السلام منې کړی او څنګه چلې کړی نو هغوی خو داسې علم ورته نه و خو لکه ما خپله کوشش بیا کوو بیا د هغې نه وروستو لکه نبي علیه السلام چې څنګه
منې کړی چې بی تورات انجیل زبور راغی زبور قرآن راغی تورات انجیل زبور منسوخ شو دقې حساب شو لکه نبي علیه السلام وایي چې زه 11 ښځې کوم اورې تاسو ته 11 اجازه نشته تاسو به 4 کوئ سیده لکه نبی علیه السلام وایي چې دې ته منسوخ کېدل وي لکه نبی علیه السلام وایي چې بس تاسو مطلب دا دی چې د دې دپاره منسوخ څه نشته لکه بیا مې وایي چې یاره یو نبي علیه السلام وایي چې یاره زه که اوده شم زما په خوب باندې اودس نه ماتېږي او تاسو که اوده شئ که نه نو تاسو به دوباره اودس کوئ لکه داسې یو منې حدیث په دې باندې نه راغلی بلکې بیا ما د بل امام نه تپوس کو جي دا راپولیدین کول پکار دی که نه نو هغه ما ته چې دا خو د نبي علیه السلام سنت دي نو زندګۍ کې یو ځل نیم کول پکار دي ښه یو ځل نیم نو بیا خو ما ډکې سوچ کوم دا ګینم د نبي علیه السلام سنت ته بیا خو پکار دی چې خلک دکې حساب عمل کوي نه د نبي علیه السلام خبره چې ما وکتله نو د هغه غټه وړه خبره دا ټولې یو شان دي ټیک ده که نه کوم باندې وړه خبره هم د هغه واجب الاتباع ده نو د هغې نه وروسته بیا ما سوچ وکړو اورې چې یاره قرآن او حدیث بهترین شیز دی ځکه چې قرآن او حدیث کې یو خبره نه خو هغه بېدیني شوه که نه د هغې خلاف لکه کفر شو مطلب دا دی یو خو چا خره یو سړي واغېسته بیا خبره ده او کونی نو بس هر چا خپل سور دی نو هغه بیا چې او کوم یو سړي وي چې د قرآن حدیث او د کفر په منځ کې مې یو لاره شته نو هغې ته بیا نفاق وایي ورور هغې ته بیا منافقت وایي ځکه چې قرآن او حدیث کې وي نه بله خبره دا چې چا نیغه لار ده چې څوک درته وښایي کو اخلي واخلو کو نه اخلي نو بل نه منې کول نه پکار او باقي زموږ امامان دي څلورونه زموږ امامان دي او دا څلورو نه علاوه هم په بزرګو امامان تېر شوي بالکل موږ خو امام اعظم صاحب د ټولو نه بهترین امام ونیو سیده ته یو پلیټ کې چې د ګلونه واچوي د دې نه ګل والي ټول یو شان ګلونه نو یو ځای نه ته والي ورته څلور چخنا که ولې هغه امام نه دی څه هغه قرآن او حدیث نه رانقل کړی او که یو سړي وي چې یاره امام منلو یا نه منلو باندې سړي کفر ته دي زما وروره ګوره امام شافعي صاحب امام حنبل صاحب دا هغوی دا امام اعظم صاحب والا نه مني او دوی الریډي هغوی نه مني نو دا خو بیا ټول په خساره کې دي چې یو بل نه مني دوی په دې شي باندې نه دا په قرآن او حدیث باندې ګوره د دې امامانو که سړی انکار کړي جهنم ته نه دي خو که د نبي علیه السلام د خبرې نه چا انکار وکړه ډایرکټ جهنمي دي هغه خو فتوا ورکوي په خپله پې فتوا ساتي صحیح شو دا ستاسو عقیده ده او دا زموږ عقیده بل خبره دا ده یو سړی وي موږ ته ډېر خلک وي تاسو تبلیغ والا نه منئ ولې نه منو یو سړی نیک کار کوي منو قرآن او حدیث نه خو ما ته د مخکې خبره پیش کړه چې کومه خبره قرآن او حدیث کې ده زموږ دین دی چې قرآن او حدیث کې نه خو د چا خپله رایه ده سیده بله خبره دا ده زیارتونه نه مني یا یو سړی چې مړ شي هغه راپاڅېدي نشي خپل غسل په خپله نشي وکړي بل هغه دا وصیت نشي کولی چې زما ښځه به زما نه وروسته بل خاوند نه کړي صحیح شوه هغه دا وصیت نشي کولی چې بي زما وراثت یې تقسیم کړي شي الله پاک پخپله وي په قرآن کې بس دې څه نشي کولی خاموشي ده سیده که نه بس دکه درې دغه ورته ورځي نیکې خبرې د هغې کون کې وي نور خو پیار څه بند شي خوراک ساکر یو شي دا هم د ستاسو عقیدې دغه رئیسه ده لکه مطلب مې دا دی چې نیک عمل چا چې صدقې وکړي صدقه جاریه نیک عمل صحیح شوه بچي یې نیک عمل یې علم یې کړي ځکه درې شي ځان ورسي ته ورته دوا کوه الله پاک پرې ورسوي خو دا نه چې درېیمې او څلوېښتې او دا پلانکې او ډنګرې دغه څیزونه نه منئ شرکات ځان په ډډه ساتي کوم سړی کوي خو لکه زیارتونه هم نه منئ او دا بدعت نه منئ لکه زیارتونه خو اولیا دي الله پاک که نه خو هر سړی مني نه لکه مطلب دا چې دا څنګه ورځي خلک سجدې ورته کوي او غواړي ترې نه که نه د هغه نه غواړي که نه نو دا نه منئ دوا کومه دا خبره نشته خو لکه داسې نه لکه ستاسو ملګري ته ګونډه یې که نه د ګونډه کې د نظربستان بابا دي څوک هم تپوس نه کړي دا شرکات او دغه پکې کېږي راشي په زیارت کې خو نبي علیه السلام چې مونځ کېږي نه په مقبره کې صحیح خبره اورې او راشي په زیارتونو کې مونځونه کېږي نو چې اوس د قرآن او حدیث خلاف یو شي او نور د الله پاک ټولو له جنتونه ورکړي داسې خبره نه امامان دي زموږ د سترګو ګلونه او امامان دي زموږ مخکې خدای پاک جنت ته بوتلي اورې خو لکه خبره داسې چې اوس یو خبره راله یو طرف ته قرآن او حدیث وي او یو طرف ته یو عام کس وي د هغه خبرې هغه مولوي وي که هر یو کس وي نو دې کې هر سړي د سترګې په ټول نه وي پکار چې قرآن او حدیث ته رانیسي اورې او نور دا چا خپل شور دی نو څوک چاله پیسې ما له چا څه پیسې راکړي زه خپل دغه ګاډۍ کلي کې ګرځم یو ګاډۍ مې پیدا کړې او په قسم به خدای یو کس راته ووایي فقیر بابی نوم دی الله پاک ته بس روغ صحت ورکړي بیمار شوی اوس هغه ما ته بچا یار ته بس ډېرې غټې خبرې ګډې شوي دي او ما ته یو زنانه وویل چې د ده نه سودا مالې دا وابي شوی دی خلک سودا د نه څوک نه اخلي نو الحمدلله اخلي ځکه رزق خو چا نشي بندولی کو رزق خو د الله له لاس کې دی خو لکه هغه ما ته دا خبره وکړه الله دې ولې روغ صحت ورکړي الله دې جهنم د اور هغه مخې ټول مسلمانان دا دوی بندیان هم زموږ وروڼه دي دا نه دي او دا شاپیان هم زموږ وروڼه
حنبلیان دا ټول زمګرونه دا څه خبره نه ده خو چې کومه طریقه موږ دا خبره هم نه کوو چې ګنې یو طریقه موږ کوم ته چې کوم طریقه د 15 طریقې د نبی علیه السلام نه دغه شنو موږ به کار نه منو بس یو ومنو موږ به ټول ان شاء الله منو دا خبره کو څوک را پولیدین کی ودی کو نه کی نه کی ها کو څوګیره پریدي ګنې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او چې نه انکاری چې کم کس مرشي او په قبر کې کیدی نو هغه خو بیا رسول الله سلام ته په کوم سترګو باندې دغه ګوري چې ګیرې نه کنه او دا چې خپل سور دی لکه یو سړی دغه منځم نه کوي والله که څوک بچو مني بس د خپل یکې د څوک بچا تسلیمول نشي ما ته کې سبا لومبي یو زیارت باندې سی غلا پروتو کنه شین کنه رو راغه ما راغه سو کوړه مې وروړه او ما مې خزي دوی نه غلا مې زیارت وروړي پختې د کې چې هغه شپټول په پیخه تیرا کړی یو مخ په هغه وکسته کړ یریدا او نو ما ورته یې جنې ود شجره په بسیدم تا بس برازي کوم ما پسې برازي اوري دا روره چې چانه کمالو کو ځان سي وړګین دي در پاسې دی او سبحان الله دې مړی وي ویل شي نشي ویل نشي چې چا ځان سره ځان کدن کلمه یو له پزن کدن کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې وفات شي هغه په خپل بیا کلمه ویل شي هغه ته دا نه ممکن شي یو سبحان الله هغه په خپل نشي ویل رو راغوي ته موږ دوا کو بالکل الله دې ول جنتونه ورکي غوله چې کوم الله په خمو کام ورکړي موږ دې مراکي کنه یار ان الله ولیا نشو جوړې دي د الله رسول خبره نشو منلې بس تاسو ریان حضرات سوي وي تاسو ګوره وسلو ژوندۍ کې دا علم کوي چې تاسو په 24 غنټې تیریږي بالکل نو را 24 غنټې سلګي نری چې 24 غنټې ختم شي خو بیا د اګنه چالو شي کنه شورز 24 غنټې شي کو نه دین علم بیا نور ژوندۍ دغه 24 غنټې پوره ژوندۍ وي بالکل ورور سو په علم حاصلې څوک به دا چنې ته معمولی شیخ کاری د علم لومبه پوره ده خاط کې مصروفي څوک علم وي څوک ولې چندي کې دا خو د دین شاخونه دي په دې باندې خو څوک لا د مینې شو موږ چا پیسې راګړي ما هوته دې موږ گاډي ګرځو یو سړی دې مال راګي زه د الله دینم خورم مال یو سړی پیسې راګي دا خو کیستري نه خبره او راکوه تم را راکوه ځه خدا دې چې دین نه بغیر خبره براته نه کېږي دا خبره او ته ما ته حدیث پیش کا کنه یار زستا منم او زموږ هغه امامان خو پرېدا د اوسنی امامان موږ دې حدیث پیش کوم د دوی منو د جماعت اسلامي والم منو د دیوبندیانو منو د لقمانیانو هم پکینو خبره مې وره الله دې کامیاب کا بس ته چرچا بیر مرګ دې ته څه ځان بس نه او ته زموږ ما خپل دغه غاړه خلاص کړو ما زما خپل دغه کلیر ک کنه ما خو چې دا بسنګ خلکو راته چې دا بیلاری شوی دی او په بل اړه شوی دی مال چې ما چې تاسو سره رابطه وکم او تا نه ستانه ما چې ستانه تاسو کوم دا ټول لمن چې پرې شکل لګي قرآن حدیث دی دا بیلاری نه مو هم دې مولانو پسې جمع کو مو خو خانقابه ته نیو تل چې خلک ته خانقابه دي او سي دینم د خانقابه دي ولې دا خلک چې دین خو دا غزنه راغله د خبره سیده بالکل لکه دته ته نه خبي ترشته نبی علیہ السلام کړي وې ترشته نبی علیہ السلام کړي پنځه وې ترشته نبی علیہ السلام کړي درې وې ترمشته نبی علیہ السلام کړي او یو وې ترمشه نبی علیہ السلام کړي نو ته بس چې غنښت بس صرف دا یو کوم یو طریقه کوم د تیمم په باره کې څو طریقې راغلي پته دشته دا خو مختلف ځای کې راغلي خان نبی علیہ السلام را پولیدین کړم دي په یو جمعه کې صحابه کرام کې دي چې دغه شوی چې غوي نه کړي نو خدای نه انکار نه بو امین تل جخر شویم دي او چې څوک نه کې نه دي دا څه خبره نه صحیح خبره ده زبا الله دې کامیاب کا او الله دې په صراط مستقیم باندې قائم دائم ساته او الله دې موږ لم توفیق راکړي الله دې خوشاله کا آباد سي او خپانه شيخه